نو چې دې شپې باندې دومره لوی فضیلت دې ته حاصل دی بیا پکار دی کې عبادت کول پکار دي دیو جن اوله خلاصات زما خبرو دا شو چې درې اعمال ذکر کړی شو شپې عبادت کول 15 شعبان په اتوار باندې رضی نشب اتوار باندې به موږ عبادت کوو او بعض علماء لیکلي چې دې شپې کې عبادت ثابت نه دي دا بدعت دي دا خبره ټیک نه ده ما تاسو ته وایي چې کله لس احادیث مبارکه دې حواله سره رالو نو دې ته بدعت ویل ډېر ګران کار دی اور روزانه ولر په 15 شعبان باندې اور بیا قبرستان ته تلل کا ټیم درته میلاو شول د دعا کول خو دې التزام نه کول اور دې کې د بدعات او نزان ستل حلوانه په خول تقسیمول دا ثابت نه دي نه د روایت نه د قران نه د حدیث نه د اکابر نه د یو صحابین نه د تبع تابعین نه تابعین اکابر کې چنه نه دي ثابت اور یا غړ غړ دیګونه باندې کول بیا غا تقسیم ول دا هم جایز نه دي دا بدعت کی راځي کم شیز کم حد پر ثابت دی غي دیری کې کول دا عبادت دی اور کاغینه دا زیاته دا به بدعت کی راځي اور مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکات مال ډېر عجیب خبره لیکلي وې دا کم سره بدعتي نه وي دا د سنتو نه دومره زیات لري وي او به یو مثال ذکر کړی دی چې دا کم بدعتي سړی وي دی ته وې 15 شعبان باندې دا چراغا کول او دا مرشکی لګول او دا لیټونه لګول او دا ډیوی لګول او دا دې ته بوزانو قربان کی او چې سار ورته فرض مونږ نه وي او د مسعودن فرض مونږ نه وي ته نه راځي او دا هم مونږ روزي کې ګورو تراوی کول سنت دي کنه جمعه ډکې او سحر د مسعودن مونږ فرض دی دا کې ته نه وي او بدعتي سړي تعالی رب العزت مغفرت هم نه کوي ولی غدا خیال چې زه یو ثواب کار کې لګیم ما یو ګناه کار کې لګیا دی غا توبه نو بس دې حالت کې دې تمر رشیدو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جهنمی نه نه دې 15 شعبان باندې کم بدعات دي کم د قران حدیث نه کم خبري ثابت نه دي دغه ته وخت ورکول غي باندې خپل پیسې ځای کو خپل بدن ځای کو خپل جسم ځای کو خپل سوچ ځای کو د حرکت دي نه چې کم شي زونه ثابت دي غا کول کم نه دي ثابت غي نه ځان ساتل باس خلک دا تاسو کې موږ دی روزه کور کې خپخله او خپل باندې وخورو دا هم چرته روایت کې نه دی راغلی کتی خپل تور باندې کې چې نن زموږ زنانا مشومان او نرینا او زنانا او روزاني ولې د خشي سپو کو غټیک ته افطاری هدا پورې لکه څنګه موږ روزي کې کو خو نور اهتمام کول چې به غون کال مونږ ته رزق فراخ مليږي دې چرته تذکرہ نشته البته یو روایت کې دا راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې شپې باندې الله رب العزت د ټولې دنیا انسانيت دا ولېږي چې دا به کله مړي دا فیصله په دې شپې کې دا به بل کله ژوندې پاتې کېږي او کنه به پیدا پاتې کېږي سو کو پیدا کېږي دې باندې دا کال پرې رزق سوي څه به خوري اور دې کې اعمال اوچتيږي الله طرف ته اعمال اوچتي دو مطلب دا دی چې د انسان غون کال اعمال د الله رب العزت دربار کې پیش کېږي ندیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې زه شعبان کې روزه زکه نیسم چې زما اعمال الله طرف ته دسې مخې ته راشي چې هغه کې ما روزه نیولې زه روزه سره وم او شعبان کې روزه کثرت سره نیولل دا سنت دي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شعبان کې څومره روزه نیولې دومره روزه بل یو میاشت کې بننې البته 28 29 باندې بروجا نه نیسي دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه منی کړیو چې 28 29 باندې ته روزه زکه مانی سا چې دې سره تا کې نشاط پیدا شي بیا د روزي نیول آسان شي د رمضان مبارک ول اور علماء حکمت دا ذکر کړی دی چې د 15 شعبان باندې روزي نیول حکمت دا دی چې روزي تستاری حاصل وشي پریکټس ته وشي چې تا کله 15 شعبان باندې روزه ونیول نه ته به ذهني تور باندې تیار وي چې 15 شعبان باندې ما روزه نیولې نو هغه ډیره اسانه و لہذا د رمضان مبارک روزه نیول ماته آسان دي او شپې عبادت در باندې زګه کوي تر وته د تیاری چې شپې عبادت وکړي چې تراوی کول د آسان څومره حکمت دی د الله رب العزت دی ندیو جن زما مسلمانان رونو 15 شعبان په اتوار باندې کیږي شب اتوار باندې د اعمال کول پکار دي کوم درته معرض کو 15 شعبان باندې ان شاء الله مونږ تاسو خپل کور کې زنانه او ته وي خپل د روزي اهتمام وکړو پکار خدا و چې د 13 14 15 درې وړه روزي مونږ نیولې وي نن هم هفته باندې هم اتوار باندې هم او کدا د ورځې د نه پاتې شوی دي نه اتوار باندې تاسو ته عزم وکي یو خو به ایامي 20 نه راشي او بل چې مونږ دې ته نیت وکړو ان شاء الله چې روزه دې په نیت بینې شو چې مونږ دې رمضان مبارک ته رسول شو تیار شو